بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. محترم مسلمانانو، مبارک شپې ورځې شروع دي، د قربانۍ ورځې دي. د قربانۍ دپاره هر انسان په تکل کې دی چې د قربانۍ دپاره څاروي واخلم. زما محترم مسلمانانو، قرباني یو بهترین او یو افضل ترین عمل دی او په دې کې اخلاص ته ډېر زیات ضرورت دی چې اخلاص په ځان کې راول. دې سره سره قرباني د ابراهیم علیه السلام یادګار دی او د دې د هر ویښته په عوض کې مسلمان ته الله تعالی نیکي ورکوي. حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، د قربانۍ ذکر یې فرمایه نو صحابه وی یا رسول الله ما هذه الاضاحی، د قربانی څه شی دی؟ د الله رسوله د دې حقیقت څه دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل سنت ابیکم ابراهیم، دا طریقه د ابراهیم علیه السلام، ستاسو د بابا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده، دا د هغوی هغه یادګار دی. نو صحابه وی د الله رسوله فما لنا فیها یا رسول الله، نو چې د هغوی طریقه ده نو زمونږ دپاره پکې څه دي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل بكل شعرة حسنه، په هر یو ویښته باندې یوه نیکي ده، په هر ویښته باندې یوه نیکي ده. نو بیا صحابه وی د الله رسوله د بعضو څارو په وجود خو ویښته نه وي، وړی وي پې، فالصوف یا رسول الله. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایله وی بكل شعرة من الصوف حسنتون، د دغه وړی د هر یو تار په بدله کې یوه نیکي ده. او د دې نه علاوه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله الغنیه کې دا خبر ذکر کړی دی، داود علیه السلام د الله رب العزت په دربار کې عرض وکړو چې الهی ما ثواب من ضحى من امت محمد صلی الله علیه وسلم، ای الله د محمد صلی الله علیه وسلم یو امتی چې قربانی وکړي، چې قربانی وکړي د هغې څومره ثواب دی، څومره اجر دی. الله جل جلاله ورته فرمایي ثوابه ان اعطيه بكل شعرة على جسدها 10 حسنات وامحو عنه 10 سیئات. داود علیه السلام ته الله فرمایي چې د محمد صلی الله علیه وسلم یو امتی چې قربانی وکړي نو د هغې قربانۍ د هر ویښته په بدله کې لس نیکۍ دي او لس ګناهونه ورله معاف کوم او لس درجې ول اوچتوم. دا څومره بهترین او برکتي عمل دی. او بیا ورته الله فرمایي اما علمت یا داود ان الضحایا هي المطایا وان الضحایا تمحو الخطایا. ای داود علیه السلام آیا تا ته پته نشته چې قرباني د قیامت پر ورځ باندې د انسان دپاره سورلي ده، د انسان دپاره سورلي ده او قربانۍ سره ګناهونه معاف کیږي. انسان د سورلۍ سره مینه ساتي نو دې د پیدایش نه واله تر انتها پورې په سورلۍ کې سور دی. دې چې کله د مني شکل نه د پلار په شا کې سورو د منې د سا اوبو په شکل او بیا د مور ګیډې ته راغی نو بیا هلته سورلي وه او بیا دنیا ته راغی د مور په غیږ کې به سورلي کوله او بیا چې کله لوی شو نو بس انسان خواهش وي سیکل او موټر سیکل او موټر او دغسې نور د سورلۍ څیزونه اس وغیره او بیا اخري سفر هم په سورلۍ کې وي نو په کټ کې بیا یو سی قبر ته
زما محترم مسلمانانو دغسې به د قیامت پر ورځ د انسان چې د کوم څیز سره ډېره مینه وي نو بس هغه سورلي به الله تعالی د ده دپاره د دې قربانۍ نه جوړه کړي. دنیا کې کومه سورلي خوښه وي نو الله ته اسانه ده هغه سورلي به د ده دپاره الله تعالی مهیا کړي. یا حدیث مبارک ظاهر ته وګوره چې دغه قربانۍ څاروي دا به د قیامت پر ورځ باندې حاضر شي او دا به د ده دپاره جنت ته د تلو ذریعه او سبب وګرځي، په دې باندې به دې جنت ته لاړ شي. دې نه علاوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مقام کې فاطمه رضی الله تعالی عنها ته فرمایل وی قومی الی اضحیتک فاشهدیها فإن لک بأول قطرة تقطر من دمها یغفر لك ما سلك من ذنوبك. ای فاطمه پاسه د خپل قربانۍ سره ودرېږه او ذبح کول یې ګوره، ځکه چې کله د دې قربانۍ د وینې اولنی ساس کې ځمکې ته غورځېږي نو د دې په عوض کې به الله تبارک وتعالی ستا مخکیني ټول ګناهونه معاف کړي. عائشہ صدیقی رضی الله تعالی عنها عرض کو یا رسول الله هذا لنا اهل البيت خاصه او لنا وللمسلمین عامه. الله رسول آیا دا فضیلت صرف زمونږ د اهل بیتو دپاره دی که نه دا د ټولو مسلمانانو دپاره؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل بل لنا وللمسلمین عامه، دا زمونږ دپاره هم دی او د تمامو مسلمانانو دپاره دی. د قربانۍ په وجه انسان د جهنم د اور نه حفاظت حاصلیږي. حدیث مبارک کې راځي من